الرحمن الرحیم درویشتمه سپاره د سورت یاسین سورت ده څلورمې رکوع د پاسه 76 نمبر آیت فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. د سورة یاسین دا آخری 15 آیتونه په یو خاص واقعه کې نازل شوي دي کم چې په ځینو روایاتو کې د ابی بن خلف طرف ته منسوب شوي ده او په ځینو کې عاص بن وائل طرف ته او په دې کې هم څه بعد نشته دی چې دا دواړو سره داسې واقعه را پیښه شوي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه نقل دی هغه دا دی چې عاص بن وائل د بطحا د مکې نه یو روست هډوکی راپورته کو او دای په خپل لاس کې ومږلو هغه خس شو یعنی هغه هډوکی چورمه شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې آیا دا هډوکي به بیا الله تعالی ژوندي کړي او کوم چې دا حال ته وینې یعنی دی ورته وخیل چې تاسو وایئ چې د قیامت په ورځ به الله پاک دا مړي را پیدا کړ ژوندي کوي او بیا به راپاسئ قبرونو نه نو هغه ورته هغه هډوکي چورمه کو چې دا هغه هډوکي دي چې تاسو وایئ چې دا به بیا جوړیږي او انسان به ترې جوړیږي او دی به بیا راپاسي او ژوندي کیږي به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې عمده هډوکي دي الله تعالی به تعالی رمړ کی الله به تعالی مرګ راولي بیا به دې ژوندي کړي بیا به دې جهنم ته داخل کی. حصیم مبین یعنی دا حقیر نطفه نه پیدا شوی انسان څنګه ښکاره مقابلې ته راغلی دی چې د الله تعالی د قدرت نه انکار وکړي. الله پاک فرمایي چې دا انسان چې دی دې ځان ته سوچ وکړي چې دې څه شي نه پیدا شوی دی یو حقیر یو ناپاکې پلیتې اوبو نه یو دې پیدا شوی دی او دی بیا راځي د الله سره مقابله کوي د الله تعالی د احکاماتو خبرو نه انکار کوي. اوس دا د الله پاک د نه انکار دی چې د پیدا کولو والا بیا نشته دی د الله نه انکار دی. ضرب لنا مثلا دلته د ضرب نه مراد دا واقعه ده چې روز شوی هډوکی یې په لاسونو کې خس کو او دوباره ژوندی لرې محال یا مستغیب وګڼلو. د دې نه پس فرمای ونسیه خلقو یعنی د دې مثال بیانولو په وخت کې د په خپل پیدایش هیر کړی چې په یو حقیره ناپاکه بیجانه قطرې کې روح اچولی دی او دې یې پیدا کړی دی که هغه خپل دې اصل لره نه هیرولو نو د داسې مثالونه به پیش کولو نه او د الله تعالی د قدرتونو نه به انکار جرأت نو. که د انسان ته خپل ځان یاد وي چې یاره زه څه شي نه پیدا شوی یما او ځان ته سوچ کولی نو دی به کله هم د الله تعالی په قدرتونو نه انکار بیا نو کړی ځکه چې ده به دا سوچ کولی چې ما د ګنده اوبو نه یو قطرې نه پیدا کولی شي نو بیا الله پاک ته څه ګران دي چې دوباره انسان پیدا کړي او ژوندی کړي. جعل لکم من الشجر الاخضر نارا په عربو کې دوه ونې وي معروفې وي یو مرحه دویمه غفره. د عربو خلکو به د دې دواړو د تنو خاښونو نه مسواک په مثل پرېښود یعنی د مسواک په ځای باندې به دا ونې استعمالولې د دې په ذریعې سره الله پاک بیا د دې مثالونه ورکړي.
فلا يحزنك قولهم بستا مغم جن کېږه د دوی په خبره انا نعلم مونږ پیو ما یسرون کم چې دوی پټ کوي وما یعلنون کم چې ظاهر کوي اولم یر الانسان آیا نویني انسان انا خلقناه من نطفة چې مونږ دوی لره جوړ کړي دي د یوې قطرې نه فاذا هو خصیم مبین بیا هغه شو جګړه کوونکې خبره کوونکې وضرب لنا مثلا ونسي خلقه جوړ کړی دی مونږ دوی لره مثال د او هیر کړلو دوی خپل پیدایش قال من یحیی العظام وی څوک به ژوندي کړي هډوکو لره وهي رمیم چې شي راسته قلت ورته ووایه یحیی الذي هغه لره به ژوندي کړي چا لره انشاء جوړ کړل اوله مرة په اول وار وهو بكل وهغه هر څه باندې خلق جوړوي علیم پوه دی الذي جعل لكم من الشجر الأرض نارا چا چې پیدا کړل تاسو لره د شنې ونې نه اور فاذا انتم منه توقدون بس اوس تاسو د هغې نه بلوئ واولیس الذي آیا چا جوړ کړو خلق السماوات والارض چا جوړ کړ اسمانونه او ځمکه بقدر په دې قادر على ان يخلق مثلهم آیا بیا په دې قادر نه دی چې د دوی په شان نور جوړ کړي بلا ولنا وهو الخلاق العلیم او هغه د اصل جوړونکی پرسیز پوه دی انما امره هغه حکم کوي اذا اراد شیئا هر کله د څه اراده غواړي ان یقول له کن فیکون وی هغه ته چې شنو هغه دغه وخت شي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پاک دی هغه ذات د چا په لاس کې چې حکومت دی د هر څیز و الیه ترجعون او د هغه طرف ته به واپسی کیږي فلا يحزنك قولهم بست مغمجن کېږه د دوی په خبره انا نعلم مونږ پیدا کو مونږ پیګو ما یسرون کم چې دوی پټوي و ما یعلنون او څه چې دوی ظاهروي اولم یر الانسان آیا نویني انسان انا خلقناه من نطفة چې مونږ دوی لره جوړ کړي دي د یو قطرې نه فاذا هو خصیم مبین بیا هغه شو جګړه کوونکې خبره کوونکې وضرب لنا مثلا ونسي خلقه جوړ کړیو مونږ دوی لره مثال ونسي هیر کړلو دوی خلق او خپل پیدایش قال وای من یحیی العظام څوک به ژوندي کړي هډوکو لره وهي رمیم چې شوي دي راست قلت ورته ووایه یحیی الذي هغه لره به ژوندي کړي چا چې انشاءها جوړ کړل اوله مرة په اول وار وهو بكل وهغه هر څه په خلق جوړی علیم پوه دی الذي چا جعل لكم من الشجر الارض نارا پیدا کړل تاسو لره د شنې ونې نه نارا نهور فاذا انتم منه توقدون بس اوس تاسو د هغې نه بلئ اولیس الذي خلق السماوات والارض آیا چا جوړ کړل اسمانونه او ځمکې بقدر په دې قادر دی على ان يخلق مثلهم چې جوړ کړي د دې په شان نور بلا ولنا وهو الخلاق العلیم او هغه د اصل جوړونکی په هر څیز پوه دی انما امره هغه حکم دا دی اذا اراد شیئا چې د هر کار څه شی کول غواړي ان یقول نو وای لو کن فیکون هغې ته چې شا هغه دغه وخت وشي فسبحان الذي بس پاک دی هغه ذات بیدي د چا په لاس کې ملکوت حکومت دی کل شیء هر شیز و الیه ترجعون هغه طرف ته به واپس کیږي